دی مولوی صاحب ویلی دی چې په بابر اعظم باندې تور جادو شوی دی ځکه بابر اعظم هغه رنګ پرفارمنس نه ورکوي. اوس تور جادو پې چا کړی دی؟ مولوی صاحب په خپل بیان کې نورې کمې خبرې کړي دي. آیا حقیقت دی که نه؟ مکمل بیان در سره شریکوم، خو کمنټ په لازمي کوئ چې آیا په رښتیا په بابر اعظم باندې تور جادو شوی که نه. کمنټ په ضرور کوئ جی. بابر اعظم تقریبا 73-70 نه زیات اننګز شو چې هغه سینچري نه ده واخلې او د هغه رنګ پرفارمنس هم نه دی راغلی څنګه چې د پاکستان کرکټ شایقین د بابر اعظم نه توقعات لري. نو بابر اعظم آؤٹ آف فارم روان دی، ډیر انتهایی آؤٹ آف فارم روان دی. اوس ریسنټلی د ویسټ انډیز خلاف هم هغه ډیر بری طرح ناکام شو، ډیر بری طرح فلاپ شو. مخالفین سے هم بابر اعظم پس لګیا وو او اوس نور هم دغه سیریز نه پس نور هم لګیا شو. یو خو بابر اعظم د ایشیا کپ د کمرا روان ایشیا کپ ته هغه T20 فارمیټ کې دی او بابر اعظم الریډي د پاکستان T20 ټیم نه بهر دی. نو کچره دی ویسټ انډیز خلاف په ون ډے سیریز کې بابر اعظم خو بیټینګ کړی وي، نو بیا د ایشیا کپ د پاره د بابر اعظم نوم سکواډ کې تاسو کتلې شو. خو اوس پاره کې هم هغه خراب پرفارمنس وکړو، نو په دې وجه باندې هغه به تاسو د ایشیا کپ په سکواډ کې هم نه وینئ. تقریبا 90% چې کم دی د بابر اعظم نوم د ایشیا کپ سکواډ نه کټ کړل شوی دی جی. خیر په هغه باندې خبره کوو. خو مولوی صاحب چې کم دی د ریسنټلی یو انټرویو ډیره زیاته وایرل شوې ده سپیشلی په ټویټر او په انسټاګرام باندې چې دی مولوی صاحب ویلي چې په بابر اعظم باندې تور جادو شوی دی جی. او دا جادو چې کم دی دا د بنگال جادوګر کوي. د بنگال د جادوګر چې کوم دی پر تور جادو کې ډیر زیات مشهور دي. دا خبره کړي خدای نه دی ویل چې دا په د بنگال جادوګر کړي دی یا په حقیقت کې شوی دی کنه دی شوی. تور د جادوان چې کوم دی دا زموږ د خوګ نوی په ټایم کې هم جادوګرانو جی ډیر غټ غټ جادوګرانو زموږ د خوګ نوی په ټایم کې. نو دا شته، دا نه چې لکه دین اوس مونږه منکر شو چې نه جی دا نشته دی. دا تعویذونه وغیرہ هم د مونږ پر پښتنه سیمه کې ډیر زیات دي. خیر په هغه باندې خو په دې ویډیو کې خبره نه کوو. خو مولوی صاحب ویلي چې په بابر اعظم باندې تور جادو شوی دی. نو آیا تاسو څه وایي چې واقعي په بابر اعظم باندې جادو شوی دی؟ په بابر اعظم باندې مخالفینو چا په تور جادو کړی دی؟ که زه تاسو له ووایم چې کله د پاکستان ټیم انډیا له نوتلی که نه 2023 چې کوم ایشیا کپ و، په کوم ایشیا کپ کې چې بابر اعظم د نیپال خلاف سینچري ووهله او بیا څه میچونه په سریلانکا کې وو، څه میچونه بیا د انډیا او د پاکستان چې کوم میچ هغه په سریلانکا کې وو. نو بیا چې کوم را روان ODI ورلډ کپ و هغې له د پاکستان ټیم لاړو هغه ورلډ کپ له. نو هلته چې د پاکستان د ټیم فارم خراب شوی دی که نه، نو هغې نه پس د پاکستان د ټیم فارم را نه و. هغې نه پس د شاهین افریدي فارم کې فرق راغلی دی، هغې نه پس د حارث رؤف په بالنګ کې فرق راغلی دی، هغې نه پس د رضوان په بیټنګ کې فرق راغلی دی، هغې نه پس د بابر اعظم په بیټنګ کې فرق راغلی دی. لکه د پاکستان د ټیم ډایرکټ چې کوم پوزیشن و ډایرکټ الټا شو. پهله یو پوزیشن کې یو ایشیا کپ بایلو، بیا په ODI ورلډ کپ کې هم په پول میچونو کې را بهر شو د خراب پرفارمنس په وجه باندې. نو دا خو مولوی صاحب بیان جاری کړی دی. تاسو د مولوی دی بیان سره اګری کیږئ که نه؟ خپل رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.